دا څه مسایل تېر شوي د نیت خبره تېره شوې وه د روژه ماتي د دشمني وغیره چونکې اوس به روژه په څه ماتېږي او په څه باندې نیولې کېږي دې ته به ورنږدې کېږو دا به شروع کړو خو د دې نه مخکې یو دوه مسلې ضروري دي یو د قضا روژو خبره او یو د نظر د روژو خبره د قضا روژو خبره به ترې نن ووایو الله یې توفیق راکړي یو بنده نه که د رمضان روژې پاتې یو خدا مهرباني وکړي په معمولي بیمارو به روژه باندې پام وکړي او یو کس دې دا هم نه وایي اکثر خلک چې دی په مونږ څه سخت ده مونږ داسې سخت خلک چې دی نو ښځه ایسي به کمره کې به ناست وي ایسي والا ګاډي کې به یا په هغه ګاډي کې به یو چې د لرې سفر یا خو ځان له خدا ته اختیار د اسلام درکړ جاټه درکړو هغې نه کم به وي معمولي سفر به وي معمولي دغه به وي لږ به تږي شي هېڅ پې صبر روژه ماتي داسې نه دی پکار الله هم د دې نه بچ کړي ورته د دې مثل دا ډېر سخت ښه د قضا روژو یو بنده نه که د رمضان مبارک روژې پاتې شوي دې چې څومره زر تر زره کېدي شي دا روژې باندې دې ونیسي چې اختر مثال په طور تېر شي دې دا روژې زر تر زر ونیسي الله یې توفیق راکړي اوس که چېرته د نه روژې پاتې شوي نو په هغې کې دا شرط نه دی چې نن هغه دیارلسمه نیسم نن څوارلسمه نیسم نن پېنځلسمه نیسم نه بس دا کال ته که چېرته د دوه درې کال وي نو بیا دې وي چې د 2005 والا نیسم د 2006 والا نیسم د فلانکي کال هغه روژې نیسم د کال تعین دې پکې وکړي خو دا پکې ضروري نه ده چې وایي ځکه چې لومړنۍ روژه تا ونیسي د هر لړۍ دا دویمه چې دا لومړنۍ شو الله دې راله توفیق راکړي ښه دغه شان بیا د کفارې چې کومې روژې دي دې په توجه سره دې ثواب بیا څو سره دي ثواب ورته ملاوي دې خوا د کفارې چې بیا کومې روژې دي د کفارې یعنې کفارې روژه دي د مثال په ډول دا قسم خوړلی دی چې زه به خپل کور ته نه ځم زه به په الله مې قسم مې خپل کور ته به نه ځم نو دا داسې سوچه وخوړلی دي ګډ پټ کار دی ولې خپل کور ته نه دا قسمونه څوک خوري نو دا قسم به ته ماتې په تا لازمي دی که دې نه ماتې د ګناهګار یا داسې یو بل انسانه قسم مات شي چې دا قسم درنه کله مات شي 3 ورځې به بیا به غلام آزاده غلام وجود دی نن سبا مسلمانان خپله غریبانان چې دا ټول ځینې غلامان نو چې غلام نشته بیا به ورپسې ته څه کوې روجي به بیا به د شپه 10 مسکینان له ډوډۍ ورکوي 2 ټیمه په ماړه باندې او دا غریب چې دی خپله دغه دا ناسده کشن د کرونا شکار دی الله هم دې وساتي د کرونا شکار دی اول خو د مرکز نن د کورونه ورکړو د دې نه کرونا لګي الله دې خیر وکړي اوس چې ذکر خیر نو ښځې به مې استقبال کوي په حج کې او ښځې به مې استقبال کوي الله دې وساتي چې کله کفر د کعبې نه شروع شي بیا به د ایمان تمه کم نه کېږي الله دې خیر وکړي جوړېږي بس دا د خدای په قهر له دعوت اول به سړي حج وکړو چې واپس به راته هغه نظر به په کعبې مبارکې لګېدلی په جاز کې به یو څه بل څه ولید هغه نوراني نظر به ګډوډ شي اوس چې کعبې مبارکې ته ځینو کېدي شي د وخت پس بیا حالات نور هم بلسي الله دې معافي وکړي ځکه د دې قرآن د ځان نږدې کې معاشره کې ور ډېر تېز بدلون روان دی تاسو د احادیثو په رڼا کې چې دا وګورئ بیا به درته پته لګي چې کیسه کوم الله مو وساتي نو د کفارې روژې اوس بیا دغه شان دی نو بیا د داسې کارو دي انسان چې بیا د 3 ورځې روژې خو د کفارې روژې به پرله پسې نیسي یو بل پسې پرله پسې 3 ورځې به روژې نیسي اوس د کفارې روژې او د قضا روژې د دې نیت به د شپې نه کوي فرضي روژه چې کله انسان نیسي هغه د نیمې ورځې نه وړاندې نیت وکړي د شرعي نیمې ورځې نه بیا هم کېږي خو د کفارې روژې او د قضا روژې نیت به د شپې نه کوي چې سهار روغېږي بیا که د نیت وکړي نقدي نیت به وي خو د کفارې روژه بیا نه کېږي او د قضا روژه بیا نه کېږي دا یو خبره یاد که یو کس نه یو کال د رمضان روژې قضا شوي بس بل کال چې دی که روژه را نه دی بیا دا نه وي چې زه د قضا روژې نیسم یا د نظر روژې نیسم په فرض روژو کې ما مخکې دا خبره کړې نورې روژې نه صحیح کېږي یو د اخري مسله وه اخري مسله دا ده یو انسان د روژې په دې منځ کې بېهوشه شي مطلب دا د اوس بېهوشه شي الله دې مسلمان وساتي دې بېهوشه شي په دې حالت کې چې کله دې بېهوشه شي او د دا واجبات دی ورځ چې او په خپل کې ثواب نه جوړ پکار خدا له چې سړی را او کله ثواب نه خوړ وغیرہ د چونکی نیت کړی او ماخه په دې ثواب نه خوړ چې ول ثواب نه بیا د دې راځي روزه وشو او واجبات دې څومره دي چې دې بهوشي د اخیر روزه باندې روړي قضا وکړي دای قضا دغه شان یو کس چې ټول میاش الله دې مسلمان ساتي مثال په تور بهوشي نو د ټول میاش روزي قضا کېشته
هر چې د مون مسایل دی هغه بیا ځان لري لږه کیسه لکه شان د زنانه بیماری ده که په هغې په دې میاشت کې بیماري سره راغله رجوع قضا شته د منځونو ځان له حساب دی هغې خبره به چېرته راشي خو د رجوع قضا پې شته دا به راګرځي الله رب العزت